کوزدر ته ملګری کې د فرنټیر کور نارت او دیر سکاوټ د سوري لاندې لوبېدونکي کرکټ ټورنمنټ سره ته رسېدلی دی چې د کوزدر پولیس کرکټ ټیم فاینل میچ په ګټلو ټورنمنټ هم په خپل نوم کړی دی. په دیر سکاوټ ګراوند ته ملګری لوبېدونکي دا میچ د مشرانو میلمنو ډي پي او کوزدر سلیم عباس کولاچي، کمانډنټ دیر سکاوټ بریګیډیر ثناء الله په شمول ګڼ شمېر اعلی پوځي سیول افسرانو، مقامي مشرانو او عام ولس وکتو او خوند یې ترې واخیست. د فاینل میچ چنختی په ګټلو لویر دیر پولیس کرکټ ټیم د مخکې بیټینګ کولو په فیصله مقرره 10 اوورزونو کې 190 منډې جوړې کړې چې پکې وقاص د تیزترین سنچرۍ په جوړولو نمایه پاتې شو. په جواب کې د دیر سکاوټ کرکټ ټیم په مقرره اوورزونو کې 120 منډې جوړې کړې او دغه شان د کوزدر پولیس کرکټ ټیم فاینل میچ او یا منډو ګټلو سره ټورنمنټ هم وګټو. پولیس کرکټ ټیم زنده‌باد، ډي پي او دیر لور زنده‌باد، ډي پي او دیر لور زنده‌باد. وروسته په یوه دستوره کې مشرانو میلمنو ډي پي او کوزدر سلیم عباس کولاچي او بریګیډیر ثناء الله د ګټلي او ورپسې ټیم کپتانانو سره میچ غوره لوبغاړي او نورو ته ټراپۍ ورکړې. په دې موقع د مشرانو میلمنو وینا وه چې داسې قسمه سرګرمۍ د ځوانانو د ذهني او جسماني نشوونوا لپاره اهم جز دی. د میچ په دوران کې پیراګلایډرز لخوا په فضا کې کرتب مظاهرې او ګراوند کې راکوزېدو ناستو خلکو نه داد واخیست. دې ټورنمنټ کې 7 ټیمانو حصه اخیستې وه. محمد اسرار، خیبر نیوز، تیمرګره، کوزدر.